بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل: الكلمة لفظ وزع لمعنى مفردا مفرد وهي منحصرة في 3 أقسام: اسم وفعل وحرف، لأنها إما ألا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف، أو تدل على معنى في نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة 3 وهو الفعل، أو تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها به وهو الاسم. دین مخکې درس کې دا خبره مونږه ذکر کړې وه چې مصنف رحمه الله په مقدمه کې 3 فصله دا ذکر کړي دي. د لومبي فصل تفصیل دا مونږ په 13 درس کې د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره ذکر کړو. د نننی درس نه به مونږه 2 فصل دا شروع کو. په دې فصل کې د ټولو نه لومبی مصنف د کلمې تعریف ذکر کړی دی، بیا یې د کلمې 3 اقسام دای ذکر کړی دي، ورپسې تدې 3 قسمونو په خپل مینس کې کم وجه حصر دی دغه وجه حصر بیان کړی دی، او تدین بعد بیا لومبی مصنف د اسم تعریف ذکر کړی دی او د اسم د پیژندلو کم علامات دي دغه علامات ذکر کړی دي. د علاماتو نه وروستوی د اسم کما وجه تسمیه ده چې اسم تا اسم ولی وی نو دغه وجه تسمیه ذکر کړی ده. هم په دغه تعریف هم په دغه انداز باندې بیا مصنف د فعل تعریف ذکر کړی دی. د فعل د پیژندلو کم علامات دي هغه علامات ذکر کړی دي، او بیا په آخر کې د فعل کما وجه تسمیه ده چې فعل ته فعل ولی وی نو دغه وجه تسمیه ذکر کړی ده. بیا په آخر کې د حرف تعریف ذکر کړی دی، او په کلام عرب کې چې د حرف کم فواید دي نو هغه فواید ذکر کړی دي، او بیا په آخر کې د حرف کما وجه تسمیه ده نو هغه وجه تسمیه ذکر کړی ده. نو دا ته د 2 فصل خلاصه او حاصل له. په دې فصل کې د ټولو نه لومبی مصنف د کلمې تعریف ذکر کړی دی. نو فرمایي: الکلمة لفظ وزع لمعنى مفرد، چې کلمه دا داسې لفظ دی چې دا د یوې معنی د پاره وضع کړی شوی وي، مقرر کړی شوی وي. په دې تعریف کې کم د لفظون لفظ دی نو دا لفظ دا عام دی. دا لفظ کلمې ته هم شامل دی او د کلمې چې کم غیر دی یعنی مهملات، حروف هجا او دغه شانتي مرکبات دی ټولو ته شامل دی. ځکه چې لفظ دی ته ویل کېږي ما یتلفظ به الانسان، انسان چې په کم سیز باندې تلفظ کوي د ژبې نه د کم الفاظ راوباسي دی ټولو ته لفظ وایي. نو په دې کې د کلمې دا 3 قسمونه دا هم داخل دي، او تدین علاوه چې کم سیزونه کلمه نه ده هغې ته هم شامل دي. نو مصنف د لفظون د لفظ نه وروستو وزع لفظ راوړ، یعنی کلمه داسې لفظ دی چې هغه وضع کړی شوی وي، مقرر کړی شوی وي. نو په دې قید سره
د کلمې د تعریف نه کم مهملات دي هغه مهملات دته اوتلل. ځکه چې مهمل لفظ دا نه وضع کړی شوی، دا نه مقرر کړی شوی. مثلا مونږ وایو چې مې، نو دا چې دا لفظ دا خو وضع کړی شوی دی، دا مقرر کړی شوی دی. چې کله د چای لفظ دا زمونږ ذهن لراشي نو د چې کم شکل لی نو هغه زمونږ مخې ته شي. لیکن کم دا مې لفظ دی نو دا مهمل دی، دا د څه معنی دپاره نه دی وضع کړی شوی، دا نه دی مقرر کړی شوی. دغه شانتې روټۍ موټۍ، نو روټۍ دا لفظ دا خو وضع کړی شوی دی د یوې معنی دپاره. چې کله د روټۍ لفظ دا زمونږ ذهن ته راشي نو د روټۍ کم شکل دی دا خود به خود د انسان ذهن ته راشي او د انسان تصور ته راشي، او د انسان په خیال کې د روټۍ چې کم شکل دی نو هغه شکل دا جوړ شي. لیکن کم موټۍ لفظ دی نو دغه لفظ دا نه دی وضع کړی شوی، دا مهمل دی. نو په وضع په دې قید سره د کلمې د تعریف نه مهملات د اوتلل. لمعنى مفرد یا لمعنى مفرد، په دې قید سره د کلمې د تعریف نه کم حروف هجا دي نو دغه حروف هجا دا هم اوتلل. ځکه چې حروف هجا دا د معنی د پاره نه دي مقرر کړی شوي، بلکې حروف هجا هغه ته دې د پاره مقرر کړی شوي دي چې د هغې په ذریعه باندې مونږ الفاظ جوړ کو. دغه حروف هجا دا مونږ په خپل منځ کې راغونډ کو او ته دې نه مونږ یو لفظ جوړ کو. مثلا ضاد را با، نو دا الفاظ چې مونږ راغونډ کړل نو مونږ سره زورابه لفظ جوړ شو. نو دغه د معنی د پاره نه دي مقرر کړی شوي، لہذا په دې قید سره دغه حروف هجا دا د کلمې د تعریف نه بهر شول. هم دغه شانتي لمعنى مفردین په دې قید سره د کلمې د تعریف نه کم مرکبات دي، خوا که هغه مرکب مفید دی او که مرکب غیر مفید دی، دا دواړه ته بهر شول. ځکه چې هغه د یوې معنی دپاره نه دي وضع کړی شوي، بلکې هغه د دوو یا د دوو نه د زیاتو معنو دپاره وضع کړی شوي او مقرر کړی شوي دي. نو د کلمې تعریف دا دی لفظ وضع لمعنى مفردین، چې کلمه دا یو داسې لفظ دی چې هغه د یوې معنی دپاره وضع کړی شوی وي یا مقرر کړی شوی وي. بیا مصنف د دې کلمې کم اقسام دي نو هغه اقسام ذکر کوي او فرمایي چې د کلمې درې قسمونه دي. وهي منحصره فی 3 اقسام، او دغه درې قسمونه کم دي؟ نو مصنف فرمایي اسم وفعل وحرف. یو اسم دی، دویم فعل دی او دریم حرف دی. او بیا مصنف دلیل هم ذکر کوي چې د کلمې دا درې قسمونه ولې دي. نو دې ته مونږ دلیل هم ویلی شو او وجه حصر وته هم وی چې دا کلمه په دې درې قسمو کې منحصره او بنده ولې ده. نو مصنف دا غي دلیل ذکر کوي، فرمایي لأنها إما ألا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف، أو تدل على معنى في نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة 3 وهو الفعل، أو تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها به وهو الاسم. په دې عبارت کې مصنف دغه وجه حصر بیان کړی دی چې کلمه دا به په خپل معنی باندې په خپل دلالت کوي یا به په خپل معنی باندې په خپل دلالت نه کوي. کچری کلمه په خپل معنی باندې په خپل دلالت نه کوي بلکې یو بل کلمې ته محتاج وي نو دې ته به مونږه حرف وایو. او کچری کلمه په خپل معنی باندې په خپل دلالت کوي نو بیا ته دې دو صورتونه دي. یو صورت دا دی چې دغه معنا
دا به په دې دریو زمانو کې یعنی ماضی، حال، استقبال په دې کې به د یوې زمانې سره مقترنه وي او یا به نه وي. نو کچرې په خپله معنی باندې په خپله دلالت هم کوي او په دې دریو زمانو کې یوه زمانه پکې هم موجود وي نو دې ته به مونږه فعل وایو. او کچرې په خپله معنی باندې خو په خپله دلالت کوي لیکن په دریو زمانو کې پکې یوه زمانه هم نه وي نو دې ته به اسم وایي. نو دې وجې نه د کلمې دغه درې قسمونه جوړ شول، یو اسم دی، بل فعل دی او بل حرف دی. اوس راځو مونږه د عبارت حل. الکلمة لفظ وضع لمعنى مفرد مفردا مفرد. الکلمة دا مبتدا ده او لفظ وضع لمعنى مفرد دا ولا خبر دی. خودلته دا اعتراض کیږي چې په مبتدا او په خبر کې مطابقت ضروری دی په تذکیر او په تانیث کې، لیکن دلته په مبتدا او په خبر کې مطابقت دا نشته دی ځکه چې الکلمة دا مؤنث دی او لفظ وضع دا مذکر دی، نو په مبتدا او په خبر کې مطابقت نشته دی. نو شارحینو ته دې اعتراض جواب دا ذکر کړی دی چې په مبتدا او په خبر کې مطابقت دا ال ضروری دی چې کله خبر دا مشتق وي او په دې کې یو داسې ضمیر وي چې دغه ضمیر دا مبتدا طرف ته راجي وي. او دلته دا کم لفظ وضع دا خبر دی نو دا نه مشتق دی او نه په دې کې داسې ضمیر دی چې هغه ضمیر مبتدا طرف ته راجي دی، بلکې لفظ دا مصدر دی او په دې کې مذکر او مؤنث دا برابر دی، لہذا دلته دا اعتراض دا نه کیږي. الکلمة لفظ وضع، لفظ دا موصوف دی او وضع لمعنى مفرد دا ولا صفت دی. او مخکې درسونو کې هم دا قاعده مونږه ذکر کړی و چې کله د نکیرې نه وروستو فعل راشي نو عام طور باندې نکره دا موصوف وي او دغه فعل دا ولا خبر جوړیږي. دلته هم لفظ نکره دا او وضع لمعنى مفرد دا بیا فعل راغلی دی، نو لفظ دا موصوف دی او وضع دا ولا صفت دی. او عام طور باندې چې مونږه تدې ترجمه کوو نو مونږ به په دې کې داسې لفظ وایو، یعنی کلمه داسې لفظ دی چې دا مقرر کړی شوی وي د یوې معنی دپاره. وضع دا د فعل ماضي مجهول صيغه ده د وضعانه، وضع دا فعل ماضي معلوم دی او وضع دا فعل ماضي مجهول دی. او په وضع کې هو ضمیر دا پټ دی او دا د وضع د پاره نائب فاعل دی. لمعنن د معنن کما لفظ دی نو په دې لفظ کې درې احتمالات دي. په دې کې یو احتمال دا دی چې دا ظرف مکان دی، دویم احتمال پکې دا دی چې دا مصدری میمی دی، او دریم احتمال په دې کې دا دی چې دا د اسم مفعول صيغه ده. کچری معنن دا د اسم ظرف یا مصدری میمی وي نو په دې صورت کې بعد د معنن اصل وی معنیون بروزن مفعلون. نو دلته یا متحرک دی او تدین مخکې حرف باندې فتحه ده، نو کم د قالباع والا قانون دی هغه ورته متوجه شو، نو دغه یا دا مونږ په الف سره بدل کړه، د مونږ سره د معنیون معنان جوړ شو. نو اوس د الف او د نون په منځ کې التقاء د ساکنین رااله، نو الف تی حذف شو، نو معنن دا ته جوړ شو. او کچری معنن دا د اسم مفعول صيغه وي نو بیا تدی اصل له معنویون بروزن مفعول. نو وو او یا دا یو زیدی او وو ساکن دی او یا متحرکه ده، نو دغه واو دا مونږه یا کو او بیا یا په یا کې ادغام کړه، نو مو سره جوړ شو معنویون. بیا د یا د مناسبت د وجنه دغه زما
دا مونږ په کسرې سره بدل کړه نو د معنیون نه معنیون جوړ شو. بیا خلاف قیاس یعنی د قانون خلاف د دې لپاره څه قاعده نشته دی. یو یا حذف شو او تدین مخکې چې کما کسره ده دغه کسره د په فتحې سره بدله شو نو معنیون ته جوړ شو. بیا د قال قانون د وجنه دغه یا د مونږ په الف سره بدل کړه نو معنان ته جوړ شو. بیا هم الف حذف کو نو معنن ته جوړ شو. الکلمه لفظ وضع لمعنى مفرد مفردا مفردون. کم مفرد لفظ دی نو تدی مرفوع ویل هم جایز دی، منصوب ویل هم جایز دی او تدی مجرور ویل هم جایز دی. کچری مفرد لفظ دا مونږه مرفوع وایو داسې وایو لمعنى مفردون نو په دې صورت کې با د مفردون دا لفظ دا با صفت وی د لفظون د پاره او بیا به مونږه معنی دا کو چې کلمه داسې لفظ مفرد دی چې هغه د معنی د پاره مقرر کړی شوی وي. خو په دې صورت کې یو اعتراض دا کیږي چې د موصوف او د صفت په منځ کې فصل راوستل دا جایز نه دی او دلته خو د موصوف او د صفت په منځ کې دا وضع لمعنن په دې الفاظو سره فصل راغلی دی. نو تدې جواب شارحینو دا ورکړی دی چې د موصوف او د صفت په منځ کې فصل په اجنبي سیز سره جایز نه دی او کچری اجنبي سیز نه وي نو بیا پکې فصل جایز دی او دلته چې دا کم فصل راغلی نو دا په اجنبي سیز سره نه دی راغلی ځکه چې دا وضع لمعنن دا د لفظون د پاره صفت اول له او مفردون دا ولا صفت ثانی دی. بهر حال په مفرد کې یو احتمال دا دی چې دا مفردون دا صفت دی دو لفظون د پاره. دویم احتمال په مفرد لفظ کې دا دی چې دا صفت دی دو معنن د پاره نو په دې صورت کې با بیا دا مفرد دا مونږه مجرور وایو داسې وایو لمعنى مفردین ځکه چې معنن دا مجرور دی نو او د موصوف او د صفت اعراب یو شانتی دی نو څنګه چې معنن مجرور دی نو د قشانتی دا مفردین د به هم مجرور وي او په داسې صورت کې به مونږه معنی دا کو چې کلمه داسې لفظ دی چې هغه وذکر شوی دی د یوې معنی د پاره یعنی د مفرد معنی لپاره. او دریم احتمال پکې دا دی چې د مفرد دا لفظ دا منصوب ویل شي یعنی داسې ویل شي لمعنى مفردن. په دې صورت کې بیا په دې کې دو احتمالات دي. یو احتمال پکې دا دی چې دا مفردن لفظ دا د وضع کې چې کوم هو ضمیر دی دا غینا حال له یا دو معنن نه حال له. په دې صورت کې هم یو اعتراض کیږي او هغه اعتراض دا دی چې کله یو لفظ منصوب وي نو دا غي په اخر کې الف لیکل کیږي او دلته د مفرد په اخر کې الف دا نشته دی نو دا غي جواب دا دی چې د منصوب په اخر کې الف ال لیکل کیږي چې کله په هغه کې د منصوب ویلو نه علاوه نور احتمالات نه وي او دلته خو د مفرد په لفظ کې تدی صرف منصوب ویل متيقن نه دی بلکې په دې کې د مجرور ویلو هم احتمال شته دی او په دې کې د مرفوع ویلو هم احتمال شته دی نو دی وجنه تدی په اخر کې الف دانشته دی. الکلمه لفظ وضع لمعنى مفردا مفرد مفردون. بیا فرمای وهي منحصره في 3 اقسام. د هي ضمیر نه اشاره شوی دا کلمې طرف ته یعنی دا کلمه دا منحصره ده دا کلمه دا بند ده فی 3 اقسام پدری اقسامو کې پدری قسمونو کې. دلته هم د 3 دا لفظ دا مضاف ده اقسام دا مضاف الیه ده او د دریو نواله تر د لسو پورې چې کم اعداد دي نو دا د همیشه د پاره دا مضاف وي مثلا 4 اقسام 5 اقسام 6 اقسام 7 اقسام د 10 پورې. وهي منحصره في 3 اقسام دا کلمه دا منحصره ده
فی 3 اقسام په 3 قسمونو کې. نو دغه 3 قسمونه کم دي؟ نو مصنف خپل فرمایي چې اسم دی، فعل دی او حرف دی. اسم و فعل و حرف دا 3 الفاظ تدې مرفوع ویل هم جایز دي، منصوب ویل هم جایز دي او مجرور ویل هم جایز دي. کچری دا مونږه مرفوع وایو اسم و فعل و حرف، نو په داسې صورت کې با دا خبر وی د مبتدای محذوب د پاره. نو څنګه چې مبتدا مرفوع وي نو دغه شانتي داغه خبر هم مرفوع وي، نو بیا به اسم خبر وي د احدها د پاره، یعنی احدها اسم وثانيها فعل وثالثها حرف. نو اسم دا خبر دی د احدها د پاره، فعل دا خبر دی د ثانیها د پاره، او حرف دا خبر دی د ثالثها د پاره. نو که په دې احتمال سره چې دا د مبتدا خبر دی او خبر مرفوع وي نو دا به مونږ بیا مرفوع وایو. دویم احتمال په دې کې دا دی چې دا 3 وانه الفاظ تدې مجرور ویل هم جایز دي، چې مونږ داسې وایو اسم و فعل و حرف. په دې صورت کې بعد دا 3 وانه الفاظ دا به بدل وي د 3 اقسامنا، او د مبدل منه او د بدل اعراب یو شانتی وي. که مبدل منه مرفوع وي نو بدل به مرفوع وي، که مبدل منه منصوب وي نو بدل به منصوب وي، او که مبدل منه مجرور وي نو بدل به هم مجرور وي. او دلته 3 اقسام مبدل منه دا مجرور دی، لہذا دا اسم و فعل و حرف دا بدل دا به هم مجرور وي. دریم احتمال په دې کې دا دی چې دا منصوب ویل شي، په داسې صورت کې بعد دا مفعول به وي د اعنی فعل محذوب د پاره، او چونکه مفعول به منصوب وي نو دی وجنه دا 3 وانه الفاظ دا به مونږ بیا منصوب وایو. نو داسې به وایو اعنی اسما، اعنی فعلا و اعنی حرفا. اعنی دا د واحد متکلم صيغه ده، اعنی فعل او انا ضمیر مستتر دغه پکې فاعل له، نو اسما و فعلا و حرفا دا بولا مفعول به شي. وهي منحصرة في 3 أقسام اسم وفعل وحرف، يا اسم وفعل وحرف يا اسما وفعلا وحرفا. واستدين أخوة مصنف پدې 3 قسمونو کې د منحصر کېدلو وجه بیانې داغي دلیل بیانې. نو فرمای لأنها إما ألا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف. لأنها کی دا کم ها ضمیر دی، نو تدې ها ضمیر نه اشاره شوی دا کلمې طرف ته. الا تدل لا دا نسب دا ان ناسبه ور کړی دی. نو لانها زکه چې دا کلمه الا تدل دا بیا دلالت نه کوي علی معنی فی نفسها، په داسې معنی کې کومه معنی چې په دې کې موجود ده، یعنی په خپل معنی باندې با په خپل دلالت نه کوي. وهو الحرف، او دې ته موږ سوایو حرف ته وایو. که یو کلمه داسې چې هغه په خپل معنی باندې په خپل دلالت نه کوي بلکې یو بل کلمې ته محتاج، نو دې ته سوای حرف وایي. دلته به موږ یو بل نحوی اهمه قاعده د موصوف او د صفت په باره کې ذکر کو، او هغه قاعده دا ده چې کله د نکرې نه بعد جار مجرور راشي او دغه جار مجرور ظرف مستقر وي، یعنی نه په دغه نکرې پورې متعلق کیږي او نه په لفظونو کې یو بل لفظ داسې وي چې هغه پورې دغه متعلق کیږي. نو چې کله د نکرې نه بعد جار مجرور ظرف مستقر په مقام کې راشي نو عام طور باندې دغه جار مجرور د نکرې د پاره صفت جوړيږي. نو اوس په دې جمله کې معنن دا نکره ده او تدین وروستو فی نفسها دغه جار مجرور راغلی ده. نو دا جار مجرور دا ظرف مستقر دا دو کائنون یا د ثابتون پورې متعلق ده، نو دا صفت جوړیږي دو معنن د پاره. لأنها إما ألا تدل على معنى في نفسها دا مضاف الیه دي، ځکه چې کم اخرانه اسم دی نو دا د معرفي په قسمونو کې کم ضمیر دی نو هغه دی، او تدین مخکې د الف لام نه بغیر یو اسم راغلی نو دا په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي. وهو الحرف، هو مبتدا ده او الحرف دا ول خبر دی.
او تدل على معنى في نفسها یا به دا کلمه دلالت کوي پخپله معنی باندې پخپله. دویم صورت دا دی چې کلمه پخپله معنی باندې پخپله دلالت کوي. ويقترن معناها باحد الازمنه الثلاثه او تدې سره سره تدې معنا په دې دریو زمانو کې د یوې زمانې سره ملاو شوي وي، یعنی په دې دریو زمانو کې پکې یوه زمانه موجود وي. نو دې ته به موږ څه وایو؟ وهو الفعل، دغه فعل دی. تدل دا موږ منصوب وایو. دا ولې موږ منصوب وایو؟ ځکه چې دا عطب دی په لا تدل باندې. څنګه چې په لا تدل باندې ان داخل شوی دی، نو دغه شانتي په تدل باندې هم ان داخل شوی دی او د هغې ان د وجې نه تدل دا منصوب دی. او تدل على معنى في نفسها، دلته هم معنن دا موصوب دی او في نفسها دا ولا صفت دی. او د دې په باره کې موږ قاعده ذکر کړه. ويقترن معناها، معناها دا مضاف الیه دا فاعل دی د یقترنو فعل لپاره. ويقترن معناها باحد الازمنه الثلاثه. ازمنه الثلاثه دا په خپل منځ کې موصوف او صفت دی او دغه موصوف صفت دا بیا مضاف الیه دی د احد مضاف لپاره. وهو الفعل او دې ته فعل وی. او تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها به وهو الاسم. او دریم صورت دا دی چې کلمه په خپله معنی باندې په خپله دلالت کوي، خو په دریو زمانو کې پکې یوه زمانه نه وي، نو دې ته به اسم وایي. دلته هم دا تدل دا عطب دی په هغې الله په لا تدل باندې. نو څنګه چې هلته په لا تدل باندې ان داخل دی، نو دلته هم په تدل باندې ان داخل دی. او تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها به. یقترن دا مونږه مجزوم وایو، په آخر کې جزم وایو، او ته دې وجه دا چې په دې باندې لم داخل شوی دی او لم دا دو حروف جوازمونه دی. او دلته هم د معناها دا فاعل دی دو یقترین د پاره. به کې دا کم ها ضمیر دی، نو دا هم د احد الازمنه الثلاثه راجع دی، یعنی ته دې دا معنا په دریو زمانو کې د یوې زمانې سره پیوسته او مقترنه نه وي، نو دې ته به مونږ څه وایو؟ اسم به وایو. یو ځلې دا عبارت مونږ بیا وایو. فصل: الکلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. کلمه دا داسې لفظ دی چې دا وضع کړی شوی وي، مقرر کړی شوی وي د یوې معنی دپاره. وهي منحصرة في 3 اقسام. او دا کلمه دا منحصره ده په 3 قسمونو کې. یو اسم دی، دویم فعل دی او دریم حرف دی. او دلیل څه دی؟ لأنها اما الا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف. ځکه چې دا کلمه دا به په خپله معنی باندې په خپله دلالت نه کوي، نو دې ته به موږ حرف وایو. او تدل على معنى في نفسها ويقترن معناها باحد الازمنه الثلاثه وهو الفعل. یا به دلالت کوي په خپله معنی باندې په خپله او په دریو زمانو کې به پکې یوه زمانه هم وي، نو دې ته فعل وی. او تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها به وهو الاسم. او یا به دلالت کوي په خپله معنی باندې پخپله، لیکن په دریو زمانو کې به پکې یوه زمانه نه وي، نو دې ته اسم وی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.